الحمدلله د موږ په لکي مرود باندې الله پاک ډېر غږ لوی کرم کړی ده چې داسې عظیم الشان اجتماع یې موږ لکۍ ته نصیب کړې ده. دغې اجتماع مارې چې کوم محنت لګیا ده د موږ کوم د لکۍ مرکز مشران دي هغو کوششو وجې نه نن الله پاک دا یو عظیم الشان مجمع دلته یو جسلې ده. انشاءالله 27 28 29 به باقاعده دغې آغاز کېږي. دې چې کوم خلکو خدمات پکې وکړه کوي پکې خصوصا زه وایم چې کوم د پاړخیل کلي دغو کړاچو ځوانانو مشرانو خاص کر زنانو د تېرې 2 میاشتو راهیسې چې کوم دغو خدمت لګولی د کلیوالو زه وایم چې یاره موږ سره الفاظ نشته بینګ یو مروت د خپل طرف نه د خپل واړه ضلع چې کوم مروت دي لا نور اقوام دي موږ لکۍ ضلع چې هغو واړو طرف نه دی خاص کر خصوصا د پاړخیلو کلي شکریا ادا کوم چې دا اجتماع چې د کوم خدمات وکړه یا کوي که تاسو موږ سوچ وکړو دا لکۍ مروت ساده علاقه وړوکې ضلع مال په لحاظ سره کمزورې ده خو الله جل دوی فکر دوی دعاګانو په وجه باندې خاص کر الله دې پاړخیل تعالی جزای خیر ورکړي چوره خدمتونه یې پکې وکړه که نه دوره نور ډېرو خلکو خدمتونه په یوې ورځې چوره کسان چوره کلوال راشي چې باندې سلو کلوال خلک راشي عدالته بیا دا خدمتونه پکې کوي دومره خلک راشي الله یې راولي چې چاته کار نشو پوره کولی چې دلته کار وکړه دلته کار وکړه څوک شمونه وال نه وي دغه لپاره الله جل تاسو موږ ته لکۍ مروت اجتماع راکړې ده. پنډال نه د خپل لکۍ مروت خلکو ته دا یو دعوت ورکوو چې چونکې موږ ګردای کال دنیایي کارو لپاره لګیا یو محنتونه کوو دا څو کالو بعده موږ ایریا چې دا یو اجتماع کېږي دا به شاید 4-5 ساله بعده بیا یا مخکې هم سوې وه نو دا ټولو خلکو ته موږ دا اپیل ده چې تاسو دې چې بھرپور انداز شرکت وکړو اچرنګې لکۍ مروت خلک په مهمان نوازي باندې مشهور دي چې هغه موږ چوره خلک راشي هغه خلکو موږ اکرام وکړو دلته او هغه یو ښه پیغام مو لاړ شي چې کوم خلک امن حوالې سره موږ لکۍ مروت خبرې کېږي چې هغه موږ خلکو ته ښکاره کړو. او زه ټولو مسلمانانو نه دا ریکویسټ کوم چې 27 او 28 تاریخ ته په جمع سره چې کومه دا ناورنګ خو خاص کر چې دکانونه بند کړي او اجتماع چې شمولیت وکړي او الله دې له خیره تېر کړي. او بله خبره دا چې تجدید ته خلک شک شي چې د 27-28 تاریخ ته الله پاک سردي جوړه کړي او په زړه سره او الله دې سردي جوړه کړي چې د اجتماع له خیره اوسي چې مشرانو کومه هغه دونه تقاضې دي چې الله پاک هغونه پرېښې کړي.